زما کلی زما پہچان کی چینن د چمکنی ټي وي کم ملمه دی هغه په ډېر کم عمر کې سیاست شروع کو او کامیاب شو. په ټاون 2 کې د سوکانو نمائندګي کړې ده. د سوکانو د یو معززي کورنۍ نه تعلق ساتي جناب حاجی احسان الله خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نعمت بھائی په خیر راغلی. ډیره مهرباني تاسو مونږ له راغی مونږ لم ټایم راکو. اجي سے ابتدائی تعلیم هم کم ځای نه حاصل کړی دی. نعمت بھائی ما ابتدائی تعلیم خپل کلی سوکنو حاصل کړی. چمکنی ماډل سکول کې ما سبق ویلی دی. اجي سے تاسو سیاست ته څنګه راغی؟ نعمت بھائی د سیاسي بیک ګراوند خو زموږ څه داسې سیاسي بیک ګراوند نشته دی. خاندان کې څوک په سیاست کې نه و، خو د محلي یو میټینګ او د ملګرو یو میټینګ راغونډ شو په بلدیاتي الیکشن کې. په هغې دپاره چې یاره څه وکړو، څوک الیکشن ته ودرو، نو بیا په اتفاق سره دا فیصله وشوه چې بھائی ته الیکشن ته ودرېږه. نو د هغې په رڼا کې بیا ما مخکې الیکشن وکړو. د کور نه تاسو ته حاجي صاحب څومره سپورټ حاصل دی؟ کور سپورټ نه بغیر خو سیاست کیږي نه. چې مطلب کور کې ستا اتفاق نه وي او تا سره خلک په یو پیج باندې نه وي، او نو بیا به سیاست خو زه یم چې د هغې نه بغیر ناممکنه دی. 100% سپورټ ما ته د خپل مشرانو طرف نه، د خپل ژوڼو نه، د خپل د خاندان، د خپل محلي، د خپل کلي، د دې سپورټ د وجې نه خو زه سیاست ته راوتی یم. سیاست او روزګار کې ایسے کور ته څومره ټایم ورکوئ؟ ډېره ګرانه شي، لکه کلی هم دی، لوی کلی هم دی، مسایل هم زیات دي، او بل کاروبار خپل غریبۍ لم تګ غواړي، نو ګرانه شي. خو کوشش کوو چې خپل بچو لم داسې ټایم ورکړو، ولې چې بچي هم توجه غواړي، او کوشش کوم چې څومره رانه کېږي چې خپل بچو لم ټایم ورکړم. خو ګرانه شي، مینج کول ډېره ګرانه خبره ده. حاجي صاحب تاسو بحیثیت ټاون 2 ممبر 4 کاله پاتې شوئ. ستاسو د دې 4 کالو څه کارکردګي ده؟ زه د خپل خدای نه په دې لحاظ سره ډېر زیات خوشحاله یم. الله ډېر فضل وکړو. مونږ په دې لږ ټایم کې 4 کالو کې هغه کارونه وکړل چې کوم زمونږ په وهم او ګمان کې نو چې بھائی مونږ به دا وکړی شو. څنګه چې مونږ الیکشن وکړو، هغې نه پس مونږ یو صفایي مهم چلولی په کلي کې ځي. نو په هغې کې نن سبا چې کوم د تنظیم چمکني بانی دی فضل من الله صاحب، هغې سره مونږ مشترکه دا یو جدوجهد زموږ ټول کارکنانو چلولی. کلي کې مونږ یو چنده غونډه کړې وه د صفایي دپاره، او هغې نه مونږ د کلي د صفایي سټارټ واغستو چې هغه خلکو ډېر اپریشیټ کړی و. لومبنۍ کارکردګي کې زمونږ د چمکنې د صفایي دپاره مونږ هغه مهم چلولی و. هغې نه پس چې بیا که تاسو ترقیاتي کارونو کې یادوئ نو هغې کې څه فنډ مونږ ته د صوبایي ګورنمنټ نه میلاو شو چې په هغې کې ما سړکونه مختلف سړکونه جوړ کړي وو. مختلف سړکونو کې چې تاسو ګورئ د CNG پمپ نه تر بازار د بازار چوک پورې، مین بازار چوک پورې، مین بازار چوک نه واخله د شهاب حاجي صاحب، ملک شهاب حاجي صاحب کوره پورې، او په نادان مابا کې چې کم سړکونه جوړ شوي دي، او د بازار چوک نه واخله داسې په لیوګۍ واله باندې تر نیره پورې دا سړک پکې شامل دی. بیا سیدانو چوک نه واخلی چې داسې زمونږ د جوماته پورې، بیا زمونږ جومات نه واخلی چې داسې مخکې چې لاړ شي اول خان ماما کوره پورې، اول خان ماما کور نه چې داسې تو شي د ټینکۍ طرف ته، نو دا سړک پکې شامل دی. داسې کچوړۍ طرف ته چې دا کم سړک تللی دا پکې شامل دی. باقي د لارو د دې کوڅو خبره وه، نو په هغې کې مختلف اوس تعداد کې به زه غلطېږم، خو کم از کم دا 40-45 کوڅې چې کم یو دي هغه مونږ په کلي کې په مختلف محلو کې جوړې کړي دي. د هغې نه علاوه که تاسو ځوانانو له ګورئ نو مونږ یو سپورټس فیسټیول کړی په هغې کې چې بیا یو عظیم الشان سپورټس فیسټیول و چې هغې له ما خپل فنډ نه 20 लाख روپۍ منظوري کړې وي جي، او په هغې کې تقریبا 800 نایباو کلاړیانو په هغې کې حصه اخیستې وه. د هغې نه علاوه نعمت بھائی ما ته څه فنډ میلاو شوی چې په هغې کې د جوماتونو د کار دپاره مختلف مشران ما ته راغلي په جوماتونو کې داسې لږ غونتې کار، چېرته فرش خراب و، چېرته برآمده نه وه، چېرته دیوال خراب و، نو هغې کې ما تقریبا په 4 جوماتونو کې هغې کې د خپل فنډ نه کار کړی و. زنانو دپاره مونږ سلایي ماشینونه راغه کړي و چې په هغې کې
د مختلف زمونږ ممبرانو چې هغه په تواسط سره هغه مونږ مختلف زنانو ته ورکړو جی زمونږ چې کم سکولونه دي ګورنمنت سکولونه دي هغه د لپاره الکتریک واټر کولر ویږي چې هغه زمونږ په چمکني های سکول کې ګرلز های سکول کې پرایمري سکولونو کې ما ورکړو جی کله چې موږ الیکشن وګټلو نو تاسو به کتل 4 کال مخکې زموږ کلی کې د بجلو حالات ډیر زیات خراب وو 16-18 غنټې لوډ شیډینګ وو 14 غنټې لوډ شیډینګ وو هغه متعلق موږ خپل انیشیټیو واغستل منډه تړې مو والي ځان سره خپل مرګري شامل کړ که ناظمانو که زمونږ خپل ورکرانو نو موږ حکام بالا سره ملو شو ناغي هغه لوډ شیډینګ کې ډیر زیات کمی راغوجي دا غي کې بیا یو بل لویه مسله د ترانسفارمر و څنګه ما الیکشن وګټلو نو 3 ترانسفارمر جی ما د خپل ځان نه د خپل پیسو باندې واغستل او پاره کې یو 200 ترانسفارمر شامل وو دوه پکې 100 شامل وو چې چرته به ترانسفارمر خرابېدو هغه به مونږ په ایمرجنسي کې هغه ته ولګولو او ترانسفارمر به ما جوړېدو له یوړو هغه به سرکاري جوړ شو که ما به د جیبه جوړ کو خو خلکو باندې مې چېرته بوج نه دی اچولی علاوه جي اوس زموږ صوبایي حکومت زموږ ناظمانو زموږ مرګرو زموږ د پارټۍ ورکرانو مشرانو مونږ ټولو منډه تړو والا او الله فضل وکړو زموږ فیډر چمکني 2 فیډر منظور شو دې کې جی خصوصي طور باندې مونږ شکریا ادا کوو منې چې کم زموږ ارباب امیر صاحب دی که زموږ اشتیاق ورمړ صاحب دی که تیمور جګړه صاحب دی دوی مونږ سره د دوی په تعاون باندې دا کار زموږ سر ته ورسېدو او خصوصي توګه باندې بیا جی زموږ انعام شاه چې د عمران خان پرسنل سیکرټري دی او زموږ عمران شاه چې دا غرور دی او هغه جهانگیر ترین سره پرسنل سیکرټري دی دا غي په ذاتی او خصوصي دلچسپي باندې د لپاره فند منظور شو او نن سبا په کار شروع دی ان شاء الله پدې کې زموږ سره د وابډي اهلکارو چې کوم زموږ یاسر کامران دی او بل مونږ سره پکې حیدر علي صاحب دی د ټولو مونږ سره ډیره مرسته وکړه ان شاء الله د لوډ شیډینګ د ټریپینګ او ورسره د ولټیج زموږ تقریبا 40-45 سالو لا مستقل طور باندې دا مسله زموږ خدای حل کړي اجي صاحب د سپورت کمپلیکس باره کې تاسو ول غواړي د تیرو انتخاباتو کې مونږ سره زموږ مشرانو اشتیاق ورمړ صاحب ارباب امیر صاحب او تیمور جګړه صاحب مونږ سره وعده کړې و چې ان شاء الله سوکنو د پاره به د سپورتس ګراوند بندوبست مونږ کوو دا غي پرانا کې 35 کروڑ روپۍ زمونږ د صوبایي حکومت فند دی له مختص کړی دی چې پاغي کې 5 کروڑ روپۍ ګرانټ جاری شوی دی چې پاغي کې زمونږ ټول مرګرو د پی ټی آی چې کم زمونږ ورکرز دي خصوصي طور سره ملک شهاب خان پکې منډه تړو والا 20 جرب زمکه باغسته کیږي او په دې باندې به سپورتس کمپلیکس جوړیږي چې هغه سره به زمونږ د ځوانانو ژوندۍ بدل شي اجي صاحب د های سکول د خراب سټرکچر باره کې تاسو څه اقدامات کړي دي نعمت بھائی دې باره کې ټول کلی ته پته ده یو کال مخکې سهالي زلې شوی یو ان جی اوز راغلی و بیا بس زموږ مشران په خپلو کې متفق نشول هغه فند زمونږ کولپ شو او د الله فضل دې کې زموږ مشرانو خصوصي طور باندې اشتیاق ورمړ صاحب او تیمور جګړه صاحب زمونږ ارباب امیر صاحب پکې دلچسپي واغسته هغه دوباره زموږ هغه فند حکومت مونږ ته ریلیز کو او اوس انلیمیټډ فند دی ضربه د دې اوس ټینډر جاری شي تاسو د سوکنو نوی کولتا او عوام ته څه میسج ورکول غواړي نعمت بھائی زمونږ کم نوی کول چې کم زموږ ځوانان دي ماشاءالله زه ګورم ډېر ټیلنټډ دي د نورو علاقو په نسبت سره زمونږ کلی الکان او زمونږ د کلی ماحول ډېر ښه دی زه خپل ځوانانو ته دا وایم چې خپل کم انرژي دي نو هغه د په داسې مثبت کارونو کې صرف کړي ولې چې زمونږ د دې نه ډېره توقع ده نو زما د ته خواست دی خصوصي طور باندې زما ځوانانو ته خواست دی چې به خپل مثبت اکټیویټیز کې د حصہ واخلي په سیاست کورې دومره خالد شي نه دی چې څومره چې مونږ خلکو ته نه جوړ کړی دی او په غلط نظر ورته ګوري په تور خدمت چې ستا دا نیت وي چې زه به د خلکو خدمت کوم نو دا ګوري یو عبادت دی او زه د ځوانانو ته خواست کوم چې په سیاست کې حصہ واخلئ دا د چا د پلار نیکه میراث نه دی دې کې تاسو حصہ واخلئ او د خپل کلي خدمت وکړئ په ښه طریقې
نعمت بھائی تاسو موخره که زه دې نه فایده اخیستل غواړم. زه خپل سپورټران خپل کلیوالو انتهایی مشکور یم چې کوم په ما باندې اعتماد وکړو او زه په دې سیاسي میدان کې کامیاب کړم. ما خپل کوشش کړی دی چې زه خپل حق پوره ادا کړم، چې زه د خدمت وکړم. ما نه بس کمې به بشي شوی وي د هغې زه معافي غواړم او انشاءالله مستقبل کې زما دا خواهش دی چې زه د خپل کلي خدمت د دې نه هم زیات وکړم. ډېره مننه ستاسو. انشاءالله چې په کوم ځای کې زما ضرورت وي زه به تاسو نه شاته نه یم، که زه په سیاست کې یم او که نه یم. زه د حاجي احسان الله خان ډېر زیات مشکور او ممنون یم چې هغوی په خپل مصروف ټایم کې چمکني ټي وي له ټایم وویستو او موږ سره خبرې اترې وکړې. انشاءالله بیا به په چمکني سکرین باندې د یو نوي سیلیبریټي سره دوباره میلاویږو. تر هغه وخته پورې تاسو نه اجازت غواړم. د خدای پامان.